یو غټ رواج خطرناک زمون په وطن کې دا دی چې که چا کې مړی شوي نو چې لومبی اختر پې راشي نو په خپله حجره کې کټونه واچوي، خلک ولځي او دعا ورته کوي. وایي دا لومبی اختر دی، دا سخت جرم دی او ګناه ده. 3 ورځو نه زیات تعزیت په شریعت کې نشته. نو که یو 15 میاشتې شوي او 6 میاشتې او 8 میاشتې م شوي او لومبی اختر راغی نو دا سلسلې ټول ورځ دا خلک دي هلته دواله ځم هلته ځم هلته ځم. ګوره دا اختر خو د خوشحالۍ شی دی، دا خو دې دپاره چې غمونه پې ختم شي. نو مسلمانانو تاسو مړو ته خلکو ته غمونه تازه کوئ، ګناه کوئ. که څوک خفه کېږي خفه دي شي، خو دا ګناه مه کوئ، دا جرم مه کوئ. او خلق غریبانان هغوی څوک ډېرو خلکو مونږ ته ویل یاره څوک چې خلک راشي وي دوا به وکړو نو کټ به ورته خامخا بالغ سمې. نو یو د مړي په خلکو غم تازه کول دی، هغوی په حرج او په تکلیف کې اچول دی، په هغوی خوشحالي ورسکور کول دی. او بل ځان لم کار کتل دی، په دول ځان له کار زیات کله یو ته او کله بل ته او کله بل ته، ټول ورځ په تعزیتونو پسې ګرځي. دا په شریعت کې بالکل منع لري که په دې څوک خفه کېږي او خوشحالېږي نو دا کار به قطعا نه کوئ. بل چې په چا مړي شوي که 6 میاشتې مخکې هم شوي لومبی اختر پرې راغی نو خشته جامې نه اچوئ او زړې جامې اچوئ، خرینه جامې اچوئ. ولې؟ وایي مړی شي هلکه د مړي خو 2 میاشتې شوي دي، میاشتې شوې ده، څلوېښت ورځې هر څو چې شوي، 7 میاشتې شوي. ولې ظلم کوئ، زیاتې کوئ؟ خدای در باندې خوشحالي راولي، تاسو د خدای خوشحالي نه قبلوئ او د غمرازي کوئ. غمرازي په شریعت کې نشته. لومبی اختر راغی جامې نه اچوئ. ښکلې که د چا مړی شوي نو بالکل 3 ورځې ورباندې تېري، دې جامې به اغوندي، بالکل دې واغوندي، اختر دې تېر کړي. که یو ښځې خاوند مړي او د هغې عدت نو په عدت کې هغه خشته یا ښکلې جامې نشي اچولی، هغه یو پکې مستثنا ده. دا د اختر مطابق یو څو رواجونه دا ناروا دي. زما وخت چې څومره مسلمانان اوري نو په دې د عمل وکړي، دا د شریعت احکامات الله ما اجر ورکړي.